لهم فی الدنیا خزي دی لره په دنیا کې خزي شرمندگی ده بدتی به ټول عمر شرمندی ولې د اسقاط ته په دې بانه باندې ناشتي چې ما ته بس ملاو شي کنه ال تسقاتم چې ته غریبانان او شومګر نور وتراغلی اغي واخلی د تشتو را رواني واسکټه غټه چودي پکې دن نو بار جیبونه کړي دی وای چې اسقاط کې وزړ ډیر سيزونه راوړم کچ ته 10 روپیا وته ملاو شي خدا او چا کې صابون کني دقه سره رواني نو خزي دا شرمندگی ده او کنه ده ټول ورځ مړی صفاتونه کوي چې دا مړ ډیر خسړ او دې مړی کې کمالو او چې مړی وشي د جمعې په خیرات ټول خځې خپلو کې تقسیم کې مولا ته څه شی ونه دیږي نو خزيون وی دی به ټول عمر شرمندي په خبره پوهیږي کنه او شیخ القرآن رحمت الله علیه وکله کله دی سره غپم لګاو وته وی په دنیا هم دا حال دی چې ټول عمر د مړی نه پاتې جامې اچوي ټول عمر د مړی په هزار اچوي ټول عمر د مړو صادرو پسې ګرځي وی دنیا کې هم دا چې آخرت کې هم سالي په خبره پوهیږي کنه او ټول عمر دی په دین کې دی حساب ته ایو کیسه بل تاسو کوم ټایم هم دور نه دی خو بهر حال یو سړی نو هغه مړ شو څه شو مړ شو نو اجي سیبو د اجي سیب کوډې ساده او جامع مامه واسکټه بلا سيزونه نو چې کله مړ شو نو امولا ولا زوی ته وې یاره کاکاجي مې بیګا خوب کې لیدلو ډېر به حد خوشاله خو واسکټه نو هغه ټیک شو کنه چې سپوږ شم پوش لاړه واسکټ مې مولي سیب داواله دا داغه نه واسکټ پاتې شو د دې ثواب نه دی رسیدلی ځکه به واسکټ په بل ورځ بیا و یاره پلار مې دی ولیدو خو بد نه و کنډیشن یې خو وایي کنه 70 موټرسایکل انجن یې وته شوی خو نور دا سیډر خوند نه خو مسله دا و چې خپې بل خپې و ټول خلکو چپل چې د اوهو استاد جی نو کمې خبرې ته به زما خیالي مزیدار د سرمنی بوټانی و هغه مونږ نه دي صدقه کړې او هله کنه نو ته ناراسته سره کې نو مولا خو بوټانو موالو نو په بل ورځ بیا و یاره بچی پلار مې په خوب کې لیدلو ډېر سور کې خو جامې شلیدلې کېدې یو هو اجي صاحب چې راغلی و د کاټن درې جوړې کړې بیا مړ شو اکه د کاټن جوړې هسې پرتې دي نو وي راوړه که نه مېرمن سټیا چې ثواب یې شروع شي نو دقسې بیا ورته وی چې بچی پلار مې دې لیدلو او دا خپې خوږېده نو مطلب یې دا و چې دی به ما له ډاکټر له پیسې راکړي که نه دا خپې خوږېده نو نور ښه و دی ورته وایي جي دا کار آسان دی داسې چل دی چې زه راځمه بس وبه شي دوی چې لړو سیخې تود کړی دی بالکل ګرم سیخې را بر کړی استاد ته وایي خپه ښکاره کوه او ورته وایي ولې وایي زما د پلار به پرې خپه دړ راته او چې مونږ بوله دا سیخ ټاکور ورکو نو د هغه خپه به ښه شوه وي دلته تا له داغونه در کوم چې هلته هغه ښه شي بس مولا کېړی ترخ کې نیولي دي غروالی دی خلکو دا دې څه چلو کو وایي دا خو وړه مسله وه وي یاسې نه چې سبا یې ویلي وو چې یاره پلار د ډېر خوشحاله خو بیا ورسره نه وه نو یاسې نه په مور یې رالی نکاح تړلی وه نو ما وی چې راشه نن دې ځان په دې خلاص کړه نو دا د دې د دنیا ذلت دی چې ټول عمر پردي واسکټ ته او پردو سپلو ته به ګوري الله وی لهم فی الدنیا خزي دی له په دنیا کې شرمندگی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او دی له د آخرت کې عذاب لوی آخرت کې به الله رب العالمین لوی عذاب ورکوي